چې موږ چیرې موجود دي ته جنت البقیع وایي. په دې جنت البقیع کې حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه او د هغه رقم مختلف نور صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او د هغه رقم فاطمه بن اسد رضی الله تعالی عنها او د هغه رقم مختلف قسم دلته مختلف قبرونه موجود دي او عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه صحابي موجود دي. دي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په دې قبرستان کې موجود دي او دغه قبرستان چې دی دا د مدینه منوره کې موجود دي. او زه صرف دلته یو خبره دا کوم چې موږ لږ غور فکر وکړو که چیرې موږ نن د مردګانو ته دعا نه کوو یا مردګان په خپلو دعاو کې نه یادوو یا دغه رقم چې په خپلو علاقو کې کوم ایګرې دي کوم قبرستانونه دي هغو له موږ نه ورځو نو بیا دغه رقم په نن پسې سبا سته. ډېر ژر به داسې وخت راسي چې موږ ته به په قبرو کې موجود وي بیا به موږ ته څوک په دعا کې نه یادوي. او دلته زما ضروري مقصد دا دی چې زموږ ته په علاقو کې په هر ځای کې چې کوم قبرستان وي دا ګوره دا قبرستان څومره صفا دی د دې څومره صفایي شته او دغه رقم موږ ته په علاقو کې کوم قبرستانونه د هغو صفایي نشته او هغه له خلک نه ورځي د دعا لپاره خلک نه ورځي. دغه زموږ ډېره زیاته کمزوري ده. موږ له دا پکار دی چې د خپل قبرستانو خیال وساتو او ورځو مردګانو له ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته مردګانو له ورځئ ته د هغه لپاره د مغفرت دعا کوئ او ته قبر یادوئ ته آخرت یادوئ چې ته چې کوم دی د ګناهو سستۍ